باب اذا حمل جاریة صغیرة علی عنقه فی الصلاة۔ امام بخاری رحمہ اللہ دے باب کې دا ثابتئی چې که یو سړی ځان سره په مانځه کې ماشوم اوساتي، هغې سره لاس لګي خپه لګي، نو مونځ به په دې نه فاسدېږي۔ حمل پورته کول اوچتول، جاریتن صغیرتن جاریه جنې، صغیره وړه، چا چې پورته کړه یو وړه جنې، علی عنقه سټ باندې کېنولې ده، ترخ کې نیولې ده، فی الصلاة په مانځه کې۔ حدیث نمبر 516۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری فرمائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منز کا وهو حامل امامتا کان یصلی، قیدہ خدا را چکل فعل مضارع باندې کان راشی ناغا ہمیشگیرے باندې دلالت کی ماضی کے، خدا قیدہ کلیہ نہ اکثریہ را، قیدہ کلیہ نہ دا، یعنی کان یصلی دا مطلب نہیں چار وقت پیدا کار کو۔ پدې وجہ کم احادیثو کې چې راځي چې کانا یفعل کذا وکان یفعل کذا وکان یفعل کذا، خو د هغې نه دا استدلال کول چې دا استمرار به پدې کې، دا دای چا استدلال وي چا پوهېږي نه، حدیث باندې د هغه نظر نه وي، همیش دپاره دا قسم صیغه په استمرار باندې دلالت نه کوي، دلالت کوي لیکن قیده کلیه نه ده، یعنی هر وقت د پاره نه ده۔ کان یصلی وهو حامل امامتا بنت زینب، په داسې حال کې وہ هغه چې مونځ به کو، په داسې حال کې چې پورته کوونکی و امامه له، هغه امامه کما چې د زینب لور ده، کما زینب چې هغه لور ده د سید البشر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حامل امامتا بنت زینبا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیع شوا د سید زینب لور، ولا بالعاص بن ربیعہ بن عبد شمس، د سید زینب او د ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس چې مونږه هغه ته ابو العاص اموي وایو په لنډو الفاظو کې، د دې دواړو لور ده، پلار مورې دواړه ذکر کړل۔ فاذا سجدا وضعها، چې کله و سجدې لته وضعها دا به کې خودا، مونږ وایي کې به نو لګا نه، خدا به کې خدا دا دلالت پدې کوي چې دا دومره ماشوم وا چې خپله کتا برا نشو کېدی، وضعها هلته به کې خدا کې به نو لګا۔ واذا قام حملها، او کله چې برا پاسې دو نو حملها دا به ځان سره اوچته کړه۔ بس امام بخاری و چې کوم باب یې خره ترجمه الباب هغې استپاره بالکل واضح دی چې په دې نه مونځ ماتیږي او نه په دې باندې څه فساد راځي، نو وجه د هغې دا ده چې یو خدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیه ده، او دویمه دا چې دا وړه ده، کشره ده، ماشومه ده، نو که داسې ماشوم سره د بني آدم لاس ولګېږي راولګېږي نو مونځ به نه ماتېږي۔ د امام بخاري خو د باب نه د بیانولو مقصد دغه دی، خو راځو مونږ اوس حدیث ته۔ په حدیث کې دا کم حامل امامتا دا قسم روایتونه دوا روایتونه دي، یو صحیح مسلم کې لیکل دی،
صحیح مسلم باب جواز عمل حمل الصبیان فی الصلاۃ ماشومان په مانځه کې د ځان سره اوچتول په دې کې 12-13 نمبر د حدیث همدغه د سیدنا ابو قتاده روایت انصاری هغه وی رایت النبی صلی الله علیه وسلم یؤم الناس د الفاظ یاد ساته په دې وجہ د بعد ائمه بعض خبرې منسوبي چې موږ ته د حقیقت معلومي لکه بعض ائمه ته دا منسوب دا چې دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامه بنت ابي العاص د چتولو دا په سنتو کې وو په نفلو کې وو نو کدا حدیث هغه ته رسیدلی دا کوم چې موږ وایو که ام الناس باندې هر څوک پوهیږي چې امامتي خلق له ورکولا نو چې کوم مونځ کی امامتي کیږي ناغه سنتي که نفلي که فرض دی نو یا باغه نسبت غلطي لکه امام مالک ته نسبت شوی دی امام احمد ته منسوب ده خلق د علماء بی عزت نه کوي دا مو جا پوهیدنه او جاهلو دا غلطه طریقه ده د دین د سمجاولو دا طریقه نه چې ته د یو سړي ته تجهیل تفسیق او تدلیل کوي داغه اسانه طریقه دا چې ته عذر دا وایا چې شاید هغه ته دا حدیث نه رسول لنډه خبره ده کنه هر څه باوجود یو سړی په دې ودرېږي چې نه دا حدیث هغه ته رسېدلی او دی باوجود هغه دا وایي چې دا معامله په فرضو کې نه وه بلکې په سنتو کې وه او په نفلو کې وه زما په خیال الله وسه دانشمندي نه وي دا موږ ته لوی مصائب پیدا کېږي دا دې لپاره وایو چې تاسو د شراحو دغه څیزونه ګورئ دا معتمد محدثینو لیکلي دي لکه ابن عبدالبر لیکلي دي خپلو کتابونو کې نسبت یې کړی باقاعده امام مالک ته امام احمد امام مالک رحمه الله د نسخ دعوی هم کړی دا چې دا منسوخ دی نسخ دپاره اصولی خبره ده چې نسخ دا دلیل غواړي د چا په خبره نه څه شی ناسخ کېږي او د چا په خبره نه څه شی منسوخ کېږي ناسخ د شریعت الله په خپله دی منسوخ کوونکی د شریعت الله په خپله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم قرآن نشي منسوخ کولی په دې خبرو ځان پوهول پکار دی یو زمونږ دور دی په دې کې خلک د خپل مسلک د ثابتولو لپاره دعای قنوت هم سورة الحفظ وایي چې دا سورة الحفظ ادا قرآنی سورتو ناول دا خبرو کې بیا وی دا منسوخ شوی دی په داسې زمانه کې چې کله مونږ جون تیرو دا چا لیکلي دي دا معارف السنن کې لیکلي او نسبت یې چا ته کړی دی شان ورشاه کشمیری رحمه الله د انسان کوپړی وخوځېږي چې کله یو څیز ته قرآن مجید وی یو عبارت ته نو د هغې دپاره قطعي نص پکار دی او چې کله بیا هغې ته منسوخ وی نو د هغې دپاره هم قطعي نص پکار دی ناسخ و منسوخ دا گپ نه دی چې یو سړی د ځانه شروع کړي دا ناسخ دی او دا منسوخ دی دا د مصطلح الحدیث او مستقل مضمون دی حدیث مردود چې څه ته وایي نو پای کې یو ناسخ و منسوخ وي یعنی یو داسې څیز چې هغه د مخکې نه ثابت دی په دلیل سره او وروستو د هغې خلاف دلیل ثابت شوی دی نامخکنی حکم به صحیح هغه به منسوخ د هغې ګڼ مثالونه کېدی شي لکه د حج موقع کې تیر درس کې ما ویلي تاسو ته چې خلک زمونږ د جیرانه نه لګیایي او هلته نه هغې کوي عمرې او دلیل څه وایي دلیل دا وایي چې دا حل دی بېشک حل دی څوک وایي چې حل نه دی خو آیا هر حل میقات وي سوال لگا دے دا سوال نہیں کہ دا حل ہے او کہ حرم دے دا حل ہے بے شک خو آیا ہر حل میقات دے آفاقی دا پارا آیا داشتر ہے دے با حل دا دین والتا بگئی اور مکی دا پارا
هلته زور اچوي خلک پرې چې دا مسنون دي. خپل پاکستاني حجاجو د پاره چې کوم کتابونه لیکلي شوي په هغې کې هم دا چې سنت دا دي، یعنې رسول الله صلی وسلم جهرانې نه کړې ده، دا تصدیق ده. خو کله یې کړې وه؟ په 8 هجري کې. خو چې کله 10 هجري کې مکه فتح شوه نو رسول الله صلی وسلم مواقیت چې ښیي نو په هغې کې جهرانې نوم شته نشته وایي. نو څه ثابته شو؟ کم ځای چې ناسخ منسوخ ضرورت یې هلته نه کوي، چې کم ځای هم نه ضرورت نه هلته به لګیا. ناسخ و منسوخ کې رستنی خبره هغه ناسخ وي او مخکنی منسوخ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه په فرامینو کې د ځان نه ناسخ او منسوخ جوړول دا درست نه دي. تا سره صحیح تاریخ موجود دی، آیا دې صحیح تاریخ شته موجود؟ څه جواب وو نو که صحیح تاریخ موجود دی چې فلان کې منسوخ دی او دی ناسخ دی نو ټیک دی، او کنه نو بیا سے بغته مو لګا دا نادرست طریقې دي، غلط طریقې دي. بار کیف کے امام مالک تھا دلته کې امام نویم لکی وحمله اصحاب مالک رضی اللہ عنہ علی النافلہ، دا بل نسبت کی یاد. امام مالک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سید او امامو چې دی دا وی چې دا نفل منځو حدیث کې ځګلا دا رایت النبی یؤم الناس راځي. نسبت سره چې امام مالک جاهلو ناپوهو او کنه دا به مناسبي چې شاید دا قسمه عبارات هغه ته نه رسیدلي. دا خوش مونږ سره وسایل دومره شو چې هر حدیث زمونږ مخې ته راغی د الله په فضل. دا خبره څه بعید نه ده، زمونږ خلک دې پورې خاندي چې لوی امام او پته ورته نه وه. امام نه لوی صحابه به یو هغې ته به حدیث نه ویل. ډېر صحابه کرام داسې شته دی چې هغې ته هغه حدیث نه دي معلوم کوم چې سیدنا ابو هریره ته معلوم دی یا سیدنا ابو ذر ته معلوم دی. ځکه ټول صحابه کرام هر وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موجود نه دي. دې کې د بې علمۍ څه نشته دی. دا یو خاص ذهنیت تیاری خلک د مناظرې ذهنیت چې بس مناظره وکړه چې بس یو غول غپاړئ ته ځان د پوهولو کوشش وکړه. دا مونځ چې کوم دی رایت النبی صلی الله علیه وسلم یؤم الناس و امامة بنت ابی العاص وهي ابنة زینب بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على عاتقه فاذا رکع وضعها واذا رفع من السجود اعادها. رکوع او سجده کې به کینولا او بیا به اوچتول ځان سره. نو صحیح مسلم د حدیث نه معلومیږي چې یؤم الناس دا فرض منځو، دا منځو فرض. زنانه وا جمعات راغلی دا که راوستی ده، دا کم خلکو ډېرو خلکو ماشومان سره نه لګي کنځلې ورته کوي وباسئ د جومات نه شور یې جوړ کړی دی، دا چلی شروع کړی دا چلی شروع اسه پکې شکی مزاجي ناسه وایي جامې یې ګندئ دا چلی پکې دا چلی پکې دا ټول شکی مزاج خلک دی. سنن ابی داود کې دا حدیث موجود دی. کتاب الصلاۃ کے حدیث نمبر 920 سیدنا ابو قتادہ فرمائی بینما نحن ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ فی الظہر او العصر. د منځ وضاحت مشو مونږه انتظار کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځتا دا د ماسپخین منځ یا د مازیګر. وقد دعاه بلال للصلاۃ، سیدنا بلال دا مانځلا دیر آغوخته ہو. اذ جاء الینا و امامہ بنت ابی العاص بنت ابنته علی عنقه. آرام السنن کے خطابی لیکلی دی چې دا ماشومه رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انخته و خپو کې اړو پړ کې ده
اوس کاش چې هغه دا عبارت لیدلی حال دا هغه د معالم السنن د هغې کتاب دی د سنن ابي داود شرح ده خو دا اصل کې خپل فقهي مسلک د مضبوطولو لپاره هر چا کې یو تعصب دی دا پخوا نه روان دی هر سړی خپل سوی د پاسه کوي نن هم هر سړی د خپل استادانو رایې دپاره به کمزورې نه کمزورې خبره ګوري خو ورته تی به چې دا هم دلیل دی دا هم دلیل دی دا هم دلیل دی اصل کې هغې دا وایي چې جوماتونو ته ماشومان نه دي راوستل پکار د هغې دپاره اعلام السنن کې یعنې د صحیح بخاري دغه حدیث لاندې هغه لیکلي چې شاید دا ماشومه داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو پورې نښتې وه دې حدیث کې صحیح دې کې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو امامه بنت ابي العاص چې کومه د هغه د لور ده علی عنقه هغه په اوږه باندې کېنولو عنق سټ انښتی ور پورې ماشوم سټ پورې نه انښلي د کور نه یې راوستی ارادتن ده فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مصلاه کې ودرېد د مونځ ځای کې وقمنا خلفه مونږ هغه پسې ودرېدو بار کې همونځ کېدو حتی اذا اراد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يركع اخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتی اذا فرغ من سجوده ثم قام اخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلی الله علیه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلی الله علیه وسلم چې کله دا مازدیګر مونځ دی یا د ماسپښین نو څلور رکعاته دي که چې کله څلور رکعاته شو نو په مونځ کې یو رکوع او دوه سجدې نو رکوع وخت کې هم ږدي او د سجدې په وخت کې هم ږدي هر رکعت کې دوه ځله دا حرکت کېږي که حدیث کې دغه الفاظ دي که چې هر رکوع کې هم دا کوزئ او په هر سجده کې هم کوزئ او دا حرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ځله وکړه په مانځه کې اول کې به هم کوي که نه چې کله را پاسي نه اول کې به هم کوي او چې کله رکوع لځي نو هم کوي او سجده کې هم به کوي نو کم سے کم درې ځله کوي څلور رکعاته شو نو موږ به وایو چې لس ځله شو بعد ته هدف کا خیر نو دلته کې فقهي سوال لیدا چې دا عمل قلیل له او که دا عمل کثیر د اختلاف دا ځای کې پیدا شي مسله دا ځای کې پیدا د کومو خلکو چې په دې حدیثونو باندې نظر دی نو هغوی وایي دا عمل قلیل دی اوس عمل کثیر څه ته وایي بیا او دا اجتهادي امر شو اوس چې عمل کثیر به څه ته وایو دلیل په شرعي خو نشته او چې کله اجتهادي اختلاف شي نو په هغې کې گنجائش پیدا شي نو په دې کې ما سره بدایع او صنایع شته نه خو بارګې دې کتاب کې د هغې یو حواله په دې وجه نه ما کتاب وړه دا د احنافو کتاب دی د ابي داود شرح سنن ابي داود المنهل العذب المورود شرح سنن الامام ابي داود ډېره بهترین شرح ده خدا دې مصنف پوره کړی نه ده بیا نور چا پوره کړی ده خو بار کې دی وایي چې وذهبت الحنفیه الى ان العمل كثير مفسد للصلاه والقليل غیر مفسد احناف دا رائے ده چې عمل کثیر چې کوم دی هغه مونځ ماتوي البته عمل قلیل نه ماتوي واختلفوا فی ضبطهما تدې بیا اختلاف دی چې عمل قلیل او عمل کثیر څه دوی فقال صاحب البدایع بدایع الصنایع مصنف وی امام کاسانی العمل الكثير ما يحتاج فيه الى استعمال اليدين عمل کثیر هغه ته وی چې پای کې انسان د دواړو لاسو استعمال ته صحیح محتاج والقليل ما لا يحتاج فيه الى ذلك او قلیل واغې ته وی چې پای کې دواړو لاسو ته محتاج نه چې ماشومه دومره وړه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه راوړلې ده او احنافو معامله کې خو اسانه ده عمل قلیل خو
آیا هغه نور دا تسلیمي هغه اجتهادي امر شو نه حتی قالوا اذا زر قميصه في الصلاه فصل الصلاه واذا حل ازراره لا تصلي. مثلا دو یو بٹن کولاو کړه یو بٹن نو پای باندې وا نه ماتي هو کده بل فرض غني بٹن کولاوي نو دا عمل کثیر وایو. بیا وی وقال بعضهم كل عمل لو نظر الیه الناظر من بعید لا يشك انه في غیر الصلاه. یو داسې عمل د منځګزار چې هغه عمل هغه کوي او د لري نه ورته یو سړی ګوري هغه دا وایي چې دا سړی جوړ مونځ نه کوي څه لوبې کوي نو دې عمل ته به څه وایو مونږه کثیر. او که نه یو سړی هغې ته لږ ووایي نو دا به لږي نو دی وایي وهذا الضابط اصح مما قبله. دا ضابط د هغې مخکې نه زیات صحیح ده. نو دا مې یو عقلي شی شه د دې خبرې مقصد هغه دا چې ته په دې خبره پوه شې چې دا اجتهادي اپروچ دی دا صحیح هم کېدی شي او دا خطا هم کېدی شي. خو چې کله تا ته پته ولګي چې دا اپروچ یا دا خبره اجتهادي ده نو په دې کې به تدلیل تفسیق دا قسم مسوزونه د یو بل نه کوو. عربیان چې موز کې اورې الله وبالي کله وار وخت دې کې اثر باندې شي یخي نو کله باغې سره لوبي کوي کله غړې سره په لوبي کوي موبایل باندې چې ټینګ ټینګ راشي نه باندې هم څه پروا نه کوي بلکې میسج اولولي نه کیږي داغي خو لګړې را توسو کړل ډېر فراخي کړل. اسی یو سیز ته هغه چې دا موسیقي زموږ د جون کدو ډېر راغله نو آیا په دې موبایل باندې یو شی داسې نشي کېدی چې هغه د موسیقۍ نه هټ کروي کېدی شي لیکن زموږ خلک دا نه غواړي چې د موسیقۍ نه ځان بچ کړي. هسې لعنتونه وایي په موسیقۍ لعنتونه ډېر وایي خو هر چا چې کوم رنګ ټون خپل کړی دی هغه ډېر عجیب و غریب دی بس یې سړی سر سنډۍ را سنډۍ دا د قول او فعل تضاد دی پکار دی چې څه معمولي غوندې سړی دغې ته متوجه شي. او بل دا چې کله سړی مسجد ته راځي او دا شی کولوي او دغه رنګ ټون پې راشي نو ستا څه خیال دی چې اوس ټول خلک دې ته متوجه شي دا ښه ده او که نه دا یو سړی خپل لمونځ لږ خراب کړي دا بند کړي نو دا به ښه. اصولي خبره خو دا وه چې دی جومات ته راته چې د خپل موبایل بند کړی دی خو ټول خلک وده دی او څه ویلی شي سړی د امام استاد خپل موبایل هم اکثر و بیشتر مصلي دپاره ټنګېږي نو دا څیزونه توجه بربادوي. دا توسع دومره هم نه ده پکار هغې خو ډېره توسع کړې ده تر دې چې کله کین نو ګیره کې ګوتې وهل باقاعده ګیره سمول او بیا ټولې جامې برابرول هغې مطابق چې پاس یو هم دغه عجیبه عجیبه حرکتونه کوي او سړی که د لرې نه هغې ته ګوري نو هغه دا نه وایي چې دا عمل قلیل دی بلکې ښکاري هغه اجر عمل کثیر دی. موږ به د اختلاف نه ومځو خو ځان په دې پوهیو چې دا قسم حرکتونه د الله مخکې د ودرېدو نه مخالف دي مناسب نه دي. زه مونځ ته یا فساد ویم او یا نه ویم ځان له خبر ده خو یو انسان چې کله د خپل رب مخکې ودرېږي نو باید چې هغه لږ وپېژني چې د رب مخکې ما د څنګه ودرېدل پکار دي او کاش چې دی هغه حدیث باندې سوچ وکړي چې ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. دا دومره توسع مناسب نه ده کومه توسع چې هغې کړې ده بالکل غیر مناسب حرکتونه دي. نو بارکې دې مسله کې گنجائش و دغه خو ښکاري دا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کم کار کوي دا عمل قلیل له عمل کثیر نه دی که عمل کثیر وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د الله پیغام را رسون کړي دا کار به هغه داسې نه کولی. ته دې وایي نه تعین په دې کې چې کوم دی هغه اجتهادي دی. حدیث کې دننه نور هم څه مطالب شته دی. اول خبره خو زمونږه سیدہ امامه رضی الله تعالی عنها د دې مور دا سیدہ زینب رضی الله تعالی عنها. سیدہ زینب
سیدہ خدیجه رضی الله عنها لور ده هغې ویل چې دا زما خوری دی د سیدہ خدیجه خور د حاله او د حاله زوی دی ابوالعاص اموي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي په وینا باندې د هغې څه ورته وایي خورۍ له ورکړی وه ابوالعاص اموي کله چې سورة اللهب نازل شو د ابولهب زامنو رسول الله صلی الله علیه وسلم لوڼه په هغې کې ویدن وې هغه ولګېد نو هغه یې طلاق یې کړې رقیہ بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ابولهب یو لور باندې کویدن وه فطلقها وتزوجها عثمان رضی الله تعالی عنہ سیدنا عثمان دویم نسبت هغه ته کیږي بیا لړل دی ابوالعاص اموي پسې هغه ته وویل چې دا ښځه د لور د رسول الله وسلم پرېږده ته چې کوم ځای کې واده کول غواړې موږ به تاله درکړو هغه ویل والله لا افارق صاحبتي زه خپله ښځه نشم جدا کولی او زه دا نه غواړم چې زما د دې ښځې په ځای د ما د قریشو بله ښځه میلو شي دا تفصیل تاسو په صحابه کرامو باندې چې کوم کتابونه لیکلی شوي دي اسد الغابه صحابه استیاب ټولو کې کتلی شي خو دا تفصیل ضروري په دې باندې دی چې زمونږ خلقو ته د ابوالعاص اموي څه حیثیت نه معلوم چونکې بنو امیہ کې دی او بنو امیہ کې سیدنا معاویه هم دی او د هغه زوی یزید یې روانې کړی دی نو په هغې رواني کې یوازې سیدنا معاویه نه بلکې ټول بنو امیہ خاندان چې کوم دی نو خلکو هغه لتاړ کړی دی او دغه شان زمونږ سنیان بیچارهګان دا لاشعوري طور روافظ شوي دي پکار رہے چې زمونږ محدثین دلته کې دا پوره تاریخ بیان کړي ابوالعاص چې کوم دی اموي د بدر کې غزوه بدر کې مشرکین او طرف نه جنګېدو وکانه فی الاسرا یا فی الاسارا دا په اسارا کې و بنو حرام قبیلے کې یو صحابي دی خراش بن الصما رضی الله تعالی عنہ هغه د اسیر کړو نو اصول لای چې کم سړی چا اسیر کړی دا هغه مال او دا هغه هر څه د هغه بیا فیصله دا وشوه چې دیدي مونږ پرېږدو دی چې پرېښودو نو د دپاره سیدہ زینب رضی الله تعالی عنها خپل هغه هار راولېږه کوم چې سیدہ خدیجه رضی الله تعالی عنها دی له د واده په وخت کې ورکړو کوم خلک چې هغې څه مینه محبت پېژني زړه ماضي پېژني نو دا حس پای کې موجود دي او په دې پوهېږي په دې خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدہ خدیجه ورکړی شوی هار ولید نو په هغه څه تېر شوي ډېر تکلیف میلو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولې ماضي ور یاد شو کله کله خو خلک وایي که نه چې یاد ماضی عذاب ہے یا رب مجھ سے میرا حافظہ چھین لے هغې وجه هم دغه دا کنزل نه دي خیریه نه دي ځان ته خو کله کله بعضې تراخه حقایقي انسان اگر نشي برداشت کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش وکړو چې یاره که دا هار تاسو دغه شان دی له واپس ورکو او دا مو دغه شان پرېښودو نه ښه وي هغې وی ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ټیک خو دا خو یو شرط وي هغه دا چې دی به زما لور رالیږي هغې وخت کې لا د مشرک او د مسلمان د عدم نکاح څه حکم نه و د حرمت څه خبره نه دا ابوالعاص اموي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ښه زوم دی هغه شل کاله 14 کالو غالبا 100 کالو شپږ کالو شاب بني هاشم کې 100 کالو
دریو ارسمره کلنو چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بایکاټ هو پای بایکاټ کې دا هغه زوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د بعد خپل قوم نه په پټه باندې خپل خر رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د خوراک کاک سامان ورسو تاسو را کنور صحیح نو کم سے کم سیرت النبی د مولانا شبلی نعمانی ولله ډېر افسوس دی چې خلک د خلکو بدای خو بیانې لیکن خوبي نه بیانې دا خوبي ودا او دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا زما خزوم دی خیال میں صادق او دا مطلب نه چې د سیدنا علی بي عزت شروع کې هغه سره وسشته نه اب سهل پوګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حال ته بنديوان دی دراولې غلاغه بیا ډېر مو درستو ابو العاص اموی او تجارت لړ د مکه کې په خپل کفر باندې کلک دی د فتح مکې نه لږ غونډه مخ کې تجارت لړ پیسې ګټلې وي لار کې مسلمانانو سره سموټ بیګړ شو مقابله شو ده پې کې بیا ونیول شو دسه اظهار کو او دې چراتو نو سیدہ زینب لیزان رسو هغه ته ویل چې زه ډېر تکلیف کېم اراده مې نه کړه خو کته مالا پناه را کې امن را کې نو خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم غالبا د سار منځ په کې ویل چې आवाज ما اورېدلې تاسو اورېد نو ټولو ویو هغه आवाज د زنانه ده او بیا فرمایل چې د مسلمانانو هغه واحد دین دی چې په دې کې یو زنانه هم امان ورکول شي چاله په دې طریقه باندې ته امان حاصل شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې څه اظهار وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مال اهل اسې چې اغسطی خلکو یې واپس کړو دی واپس لړ مکه مکرمه پاره مال کې چې د څومره خلکو برخه ونه ټول له برخه ورکړه کدا تاسو برخه دا واخله او ویل زدم هجرت کوونکې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله او دا مې دې دا پاره وکړل چې تاسو دا نو وایي چې دیال ته کې ډېر نه مسلمان شو یې زمونږ مال ځان سره تختونه مسلمان شو زه یریګم را یریګم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې لړ چونکه فتح مکه نه مخ کې دیته لريګا نو مهاجر شه کنه شو ابو العاص موي سره لګ رضی الله عنه آیا او سیدنا وسلم آیا آشان کنه کافر مهاجر دے او فتح مکه نه مخ کې اسلام قبول کړل او هجرت هم کړل دا تاریخ بیانول ضروری پدې باندې شي چې زمونږ سنیات ته څه پته نه لګي بیا دې پسې چې مې خبرې دی دا هډ پته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم دتا زینب واپس کړه بلکې بعضې روایتو کې داری چې پاغه نکاح برقرار وساته کم چې د مخ کې نه دا ټول تفصیل دا شد ضروری دی د دې لور دا سیدہ امامه او د سیدہ زینب یو زوی دی هغه ته وایي علی امامه او علی دا ورور او خور دي د دې پلار څوک دی سیدنا ابو العاص بن ربیعہ سیدنا ابو العاص بن ربیعہ نه ربیعہ کې امام مالک خطا شوی دی او نسبت کړه ربیعہ چې دا د برا نکو محدثین دې ته غلط وی ابو العاص اموی ابو العاص بن ربیعہ د پنیګانو کې نشته او دا دغه سیدہ امامه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره موس کې یو ځای او دا حقتا پورته کوي دا هغه امامه دا چې کله سیدہ فاطمه رضی الله عنها وفات شو نو سیدنا علی دې سره نکاح وکړ سیدہ فاطمه دې سره شو
موږ ورته ماسي وایو، څوک ورته پپو وایي. دواړه په ژوند کې نشي یو ځای کېدی، دواړه په ژوند کې یو نکاح کې نشي راتلی. دې وجې نه چې کله هغه وفات شوه نو سیدنا علي دې سره نکاح وکړه. اوس به ته پوه شې چې په عربو کې د ورکوټي نکاح سره رواج شته که نشته؟ لږ عمر کې د نکاح رواج شته که نشته؟ چې دا دغه وخت کې لکه دا د مدینې منورې مسله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوچته کړې د ځان سره په مانځه کې. نو ښکارا چې د فتح مکې نه یو کال مخکې یا سروز مخکې قبیل فتح مکه لیږي، نو چې موږ 7 هجری کې اډو دا واخلو، په 7 هجری کې د هجرت وګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جون څومره پاتې 8 9 10 ورپسې 11 12 13 کنه 100 کال رسول الله صلی الله علیه وسلم جون دی 10 هجری دی کنه. نو 8 9 10 تو دریو کالو اډو دا مونږ وایي چې 10 هجری کې بالفرض رسول الله صلی الله علیه وسلم په وګنی ولې وخت. تو سیدہ فاطمه وفات کله شوی دی؟ حساب کتاب یې وکړه دا مضبوط دلیل دی. سید عائشہ په عمر اعتراض کوي خلک په دې سره بس کوي. دا ول 100 کال و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وګه کې نوله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات پسې شپږ میاشتې پس سیدہ فاطمه وفات شوه. دا ول څومره مو دی و چې اوسر نکاح کوي. د سوال 100 کال و 300 کال و نه. نو عربو کې د کم عمر د نکاح رواج شته که نشته؟ دا اصل کې ځان یو بار نه اعتراض راغی د هغې جوابونه کوي خلک. عربو کې رواج دغه و. د سیدنا علي او لور د ام کلثوم هغې سره د سیدنا عمر نکاح په څومره زمانه کې شو؟ یو وخت هم نابالغ و. عربو کې رواج وہ دغه دې ته غلط مو آیا. ٹھیک ده دی کې د قانون سازه اختیار شته. ځکه باعث زونه خلک غلط استعمالي لکه 3 طلاق په یو مجلس کې ورکول خلکو غلط استعمال ورکړي صحیح استعمال غلط استعمال کړو. ولې سیدنا عمر مجبور شو او هغه 3 پاغي په 3 نافذ کړل؟ ولې وجه دا غي دغه دغه قانون سازی کېدی شي. پاکستان کې هم دا سزا شته ده کنه چې یو بنی آدم کدرې واړه طلاق په یو مجلس کې ورکړي دا قابل تعزیر جرم ده. 3 کاله 15 کاله په دله سزا ورکول شي. ولې د قرآن مجید د حکم خلاف کوي چې طلاق و مرتان طلاق چې هغه رجعي وي هغه 2 کرتی. چې کله مونږ خامخا هغه 3 په 3 وګڼل اوس هم دغه 3 په 3 ګڼل کېږي 3 په 3 ګڼل کېږي. نو د هغې نتیجه څه شوه؟ مونږ ته نتیجه دا شوه چې 3 په 3 وګڼل شو. یعنې قانون سازی نه تا خبره وباسله 3 په 3 کې وګڼل شو. نو د هغې مونږ ته نقصان دا وشو چې اکثر و بیشتر خلک ښځې له 3 طلاق ورکړي او عالم ورته دا طلاق شوه ناخوا له بل چا سره نکاح وتړي سمدستي عدت پې نه تېرئ دویمه نکاح ورسره وشي. هغه ورته نږدې شي د ښځې په نظر ورته وګوري نو بیا سمدستي طلاق کېږي. نو د هغې نه وروسته بیا زوړ خاوند له راشي دا ټول وشي په 1 غنټه کې. دې ته څه وایي؟ دې ته حلاله وایي. دا خالص دیوسي ده او دا خالص دلتوب ده. که دې خلکو د دې جنجټ نه ځان خلاصوي که نه نو پاغې فیصله د عملو کې کم چې وایي خلک. ٹھیک ده د اکثریت رایې دغه راغی کې اختلاف نه کو. خو دا خلک چې دا شی څومره غلط استعمالي اوس یو داسې استعمالول شروع کړو. د بار کې په ورکوټي عمر کې نکاح کول دا شرعاً معیوب نه و. لیکن اوس خلک څه چل گئی؟ اوس خلک داسې کوي چې 2 وروڼه یو بل سره جنگ به وکړي یا به یو ګاونډي لګي بل ګاونډي سره به جنګ وکړي یو پکې مړ شي. و د هغې یو نوسۍ به یې نه به یو بوډا سړی په نکاح کې ورکوي په سوره کې. که ته وایې دا ولې جي نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی عایشې سره وایي خو نکاح وکړه دا تاسو ویمه جوړه کړه. یعنې د یو شرعي څیز غلط استعمال کېږي د هغې مخنیوی کول ضروري دي که نه ضروري؟
ضروري دی که پای کې 100 کلاس در نه وي نه ته بېدیني مه وایه حکومت کې دې کلاس وي په دې وجه باندې وایي اوس چې دا خلک دا 300 کالو نه د کمې زنانه نکاح وکړي د هغې له هغه شرعي حق نه ورکوي تپوس نه کوي او که هغه چغې مو وایي چې دې ځای باندې زه نه یم رضا دا څوک نه تسلیموي نو دې وجه نه حکومت په دې مجبور شي خو امن و امان پیدا کوي د پلار او د لور نه لګي په منځ کې دا څه خبره ونه ده نو که د هغې دپاره څه وضعي قوانین جوړ کړی شي د شریعت په رڼا کې نه که څه قواعد د شرعان هېڅ شی نشته نو بهرکیف کشرانو سره د نکاح کولو رواج عربو کې و عربو کې دا رواج دی کې صاحب نشته شرعان زمونږ کم خلک چې اعتراض کوي دا ټول د مستشرقین نه بیچارهګان مجبوری شوي دي د هغې په وجه لګیا دي دې باندې کافي کار شوی هم دی ما به کړی هم دی ډېر زیات به راشي انشاءالله مخې یو خو دغه سیده او ماما ده د سیدنا علي نکاح کې ده بیا دا حدیث دی او دا صحیح بخاري حدیث دی چې امامه د رسول الله وسلم په اوږه باندې وه دغه امامه سره بیا علي رضی الله عنه واده کوي او د سیده فاطمه د نکاح نه وروستو کوي د حساب لګوه دی به څه عمر د رسول الله په عمر اعتراض کوي د سیده عایشه په نکاح په دې مې اعتراض وکړ بیا داسې مثال نه به ډېر شی راځي او انشاءالله موږ وایو وختن فوقت د دې چې کوم ورور دی سیدنا علي دا هغه دی کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلی باندې هغه سره شاته سورو په حدیثو کې د صحیح بخاری حدیث کې د ابوالعاص اموي او د زینب ذکر دی چې هغه علي چې د دې زوی دی او په بعض روایتونو کې د صحیح بخاری نه علاوه نور روایتونو کې علي راشي نو علي نه خلک څه مراد اخلي علي ابن ابي طالب ته اخلي لکه ته اوه فلان کې عبد العلی دی خلک په خوشاله شي چې دا جی علي علیه السلام یادوي ادا زموږ مرګره دی الک العلی د الله نوم نه دی او هو العلی العظیم دا شرکی نوم ونه دی دا صحیح نوم دی العلی د الله نوم دی او دا پر فرض یا په تشیع باندې دلالت نه کوي دا مشتبه نوم نه دی دا خلکو ذهن برباد شوی دی جدید علی نه مراد صرف یو علی رضی الله تعالی عنہ اخلي بیا دغه حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله بوتان نړول نو علي ته ویل زما اوږې د اوخېده مورخین بټول لا وایي چې دا علي بن ابي طالب و علي بن ابي طالب دا ګستاخي نشي وره چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه باندې ودرېږي دا نوسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه علي کوم چې د زینب او د ابوالعاص اموي زوی دی دا دک علی او دغه امامه ده پکار دی چې کم کسان بخاری وایي چې هغې ته دا تفصیل معلومي صحیح بخاری چې وایي چې دا تفصیل معلومي نور روات د هغې تذکره خو کوي خلک خو پکار دی چې کم ضروري دی او د کم نه مونږ بحث کوو چې دا معلومي دا سیدنا ابوالعاص اموي بیا د ابوبکر صدیق په دور خلافت کې وفات شوی دی بارکه دا بحث ضروری و دا معلومه شوه چې دا مونځ یا د ماسپښینو یا د مازدیګرو ان رسول الله کان یصلی وهو حامل امامه بنت زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پورته کوونکې امامه لا چاغا د زینب کما چې لور دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي لور او دا ابوالعاص بن ربيعه دا ابوالعاص پسې بن ربيعه لیکل دی دلته محدثین بل اتفاق لګي دا درست نه دی ابوالعاص بن ربيعه ابوالعاص بن ربيعه دته اخطا وي دته وي اخطا تاسو که هر یو کتاب ته رجوع کړه د محدثین هر یو کتاب ته مثلا فتح الباری تاسو وګورئ
د حافظ ابن رجب ناغا د دې په باب کې څه خبرې لیکي او دا لوستل پکاري دا صفحه 568 او جلد 2 دیول د امام ابو داود دا حدیث نقل کی کم چما مخکې پیش کتا اوستا بیاوی زبیر بن بکار چې کم دی هغه یو کتاب کې لیکي دا د عمر بن سلیم زرقی حوالے سره چې ان الصلاة التي صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو يحمل امامه صلاة الصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امامه ځان سره اوچته کړی و نو دا د سبا منځو کم خلک چې په تحقیق نه پوهېږي نه وایي چې یو روایت دار بلدار خلک جمع کوي او بیا ګوري آرا ګوري د علماو یعنی یو روایت خدا شو زبیر بن بکار دا ډېر زوړ مورخ دی محدث دا غال جمهره کې هغه دا لیکلي دي عمر بن سلیم زرقینا دې لیکي چې وهو مرسل ضعیف الاسناد کم حدیث کې جداري چې دا سحر منځو امامه پائے کی اوچ تکڑے وا دا روایت مرسل ہے اور دے اسناد کے نورم کمزور اشتا دس چلو گو تو زبیر بن بکار دا قول تردید کو چدا قول قابل استدلال نہ دے آغا روایت کم چ سنن ابی داود پیش کرے دا صحیح دے طب یاد لگی فمجموع هذه الروایات يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بالناس اماما لهم في صلاة الفریضة وهو حامل امامه موږ چې کله د حدیث باندې ګورو سوچ کوو نو دې ټول روایتونو مجموعي لحاظ سره موږ ته دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ شروع کړی خلق ته امام دی او د فرض منځ کې لګیا دی په داسې حال کې چې امامه اوچته کړی دا وانه كان اذا ركع وسجد وضعها بالارض فاذا قام الى ركعه ثانيه عاد الى حمل اعلان فرغ من صلاته بس رکوع کې او سجده کې پیدا کینولا چې بیا برکات ته پاسې دو نو بیا به اوچتولا بیا والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاه المكتوبه دا حدیث دا تصریح د پدې باب کې چې دا څه قسم عمل دا په فرض مونږ کې څه حرام نه ده جائز دلته خلک تعویلات کوي کنه چې کور سوکونه اب دلیل غواړي کور سوکونه دا کې پیغمبر راوست مینه واغې سره کنه ودا خپل عقلی سوزونه راشي چې کوم ځای کې عقلی سوز راشي نه اعتراض راشي په دې حدیث کې دا څه شی نشته ده نص دې نه بالکل خاموش ده لہذا حدیث زونه ضرورت نشته بس راوړی دا ما د خپل ماشوم خوښ دی صاحب یې شوی دی ازو غواړم دا چې د مونږ گزارش مونږ گزار کی بال هغه چې هغه جمعات ته هغه راوستل شو ټیک دا سره دا قیود پګاری چې د ماشوم عادت دای چې د پیشاب نه کوي په جمعات یا مور یو خیاري چې جمعات تزي ماشوم پوي چې پلاری بوزي ځان سره چې پیشاب ته کی نه یا بالفرض پاسې دلې صاف سوتره کی او دغه ذمہ دار دی ماشومان چې کله د ابتداء جمعات تر راتلل شروع شي دې کار سمې او جناز زموږ د مساجد غونډې جمعات نشړې او بیا په آخري صف کې ودرې نو د رشید احمد دیانوی رحمه الله خبره چې نه بده ته منځو کې نه ودی منځو کې جمعات کې د شي کنځلې بیا داخله بیا منځ نه کوي دا عادت جوړول لپاره دا یو ښه طریقه ده ما یو کتاب کو دیو لوی مصنف اردو کې و هغه ازهر تلوم چوټي شو د سکول یونیورسيټي کالج باندې خلکو مونږ کړو باندې نو کړو یا څور پینځه کسان را ځوانانو تکړه جمعات کې یو ول نخ منډه واله او باسه ول جنگ غرب غروب یو ور سره وکړو زړه رو فوټ کې دا متي کو عجیب خلک یې هغه مساجد سره ځایومي خو بار کې چې خستلی شو نو بیا یو کس ځانو کو یو ته مخې شو د جنې مونږ یو یو ماجدار واستنه مثال هم ډېر عجیب ده چې دا څه کې سم خلک نو سړی دا غي لک تکلیف هم برداشت چې خیر روانه یو خو مسلمانی په کېم ستاره دا لا غیر راځي چې صحیح تربیت وکړي شي د ماشومانو حرمینو کې د خیال نشي ساتل
چا چې تلي حرمین لیدلي مونږ خو دې ځل ډېر تنګ شوو لکه چې مازدیګر په مونځ کې په مطاف کې هغه لانجه جوړه شو داسې کسان چې هغه واړه نه وي دا ماشوم دنه نوړې وړوکې دی غټ غټ کسان به او هغې هغه څه کوي چې هغه سړی د ګراؤنډ کې کوي د مسجد د احترام بالکل متضاد کار دي خو ما وویل هغې ډېره توسع کړې ده زما توسع مناسب نه ده ځان په دې پوهول پکاري چې ماشوم روانې کوي هر ماشوم روانې کوي د مشر کار دا نه چې هغه ماشوم کولو پرېږدي د مشر ذمہ داری روک ټوکي کورونو کې زما اکثر په دې جګړې وي دا روانې دی ولې وکړو ډېر ټایم روانې وکړي ماشوم دا نه چې روانې نه کوي ماشوم روانې کوي د مشر کار دا چې به نظر کې ساتي که دا مه کوه دا داسې مه کوه دا داسې وکړه دا داسې شه ته داسې شه مسله دا ده چې اوس خو فیسبک شریف راغلی دی که نه فیسبک شریف نه کور کې څوک اوسګاري د جماعت کې څوک اوسګاري وړو تربیت نشي کولی او پخوانه هم دغه کار چې باید زنانه یو کار کوي نه دویم کار نشي کولی دا زنانه په کور چلولو نه پوهېږي هغه زنانه په کور چلولو پوهېږي موږ ته خپلې میندې یاد دي الله دې ټولې وبخي میندې چای بدلته کې غوا به هم لشله هلته کې به بل څه شی خوټ کو دغه ځای کې به اوړه په مخه کړي دغلته بل کار کو ایټ ا ټایم به شپږ اته کار نه کول دیو خوا منډه کا خوا منډه کا دیو خوا منډه کا خوا منډه کا کله جولې کې به ورسره ماشوم او کله به زانګو کې پروت دی له سینم ورکول کارونه به هم کو اوس عجیب و غریب کار دی یو کار هم نشي کول ایسې نشي کول مونځ به هم کو مونږ رشید البیان د خپلې مور نه د هغې جولې کې اورېدلی رشید البیان درته ویلی هم دی پشت البیان ورته خلک وایي پښتو نظم کې دینی مسائل دی عقاید دی که الله باره کې لیکي نه جسم نه جوهر دی که په دې څوک پوهېږي چې نه جسم نه جوهر دی دغه ډېر لوی خلکو دا زمونږ خلک وي تعلیم یافته پکار ده څه له پکار ده تعلیم یافته باندې وڅه کوئ تعلیم یافته کور نشي چلولی تعلیم یافته ښځې کور نشي چلولی تربیت یافته پکار سوګړ ښځه پکار ده سوګړ چې کور چلولی شي تعلیم یافته ښځه کور نشي چلولی د هغې وجه دا ده چې سکول کالج یونیورسټۍ کې ورته هېڅ نه ښایي اگر ګرستی کارونه نه ښایي څوک په کورونو کې نیاګانې نشته دی الله ښکاري داسې چې موږ نه ناراض دی په دې وجه زموږ کورونو کې نه بوډاګان سړي شته او نه بوډایګانې ښځې شته د نصیحت معامله زموږ ختمه شوې ده هغه وخت راغلی چې نیا به خپل نوسین وسان ماسخوتن ګیر چاپېر سم ډول د ځان نه ورته به یې کیسې کولې عجیب و غریب کیسې اخلاقي د هغې بعد د ماشومانو په ژوند ډېر ډونګې اثر و په دې وخت کې واده دا ډېر دین نه مراد هغه نه وي چې مدرسه کې سبق وایي دا ځان له بله فتنه ده هغې د دیندار او یا دینداره کم ځای الا من شاء الله ځان له مسله جوړه شوې ده نه خشوع چې کوم دی خو جدا څیز دی خشوع شی آخر خشوع دپاره په اردو کې یو وجه نه هغې د قرآن مجید دا مفهوم اخلي دا ټول اخیستی دي خو دا صرف د مسلک د تایید دپاره کوي نور د دې لفظ خشوع معنی چې کوم ده هغه فروتني ده عاجزي ده هغه شی کوم چې دلته په زړه کې دی چونکې دا فرض ده په ټول لمونځ کې فرض ده د دې سره تعلق نشته چې ما لاس اوچت کړل که مې اوچت نه کړل امین مې په چغه ووایي او که نه پټ مې ووایي دا خو بیا پکار دی چې په دې حرکت سکنات باندې هم خشوع کې فرق راځي حال دا چې خشوع کې به دې فرق نه راځي نو لکه قرآن فرمایي وخشعت الاصوات للرحمن نو څه معنی ده دا ګونګیان بشي بالکل عاجز بشي ساکت بشي بالکل ګړونج به نه کوي دې باب کې یو حدیث هم پیش کی خلک چې یو سړی ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه مونځ کې مختلف حرکات کول نو یې فرمایل چې لو خشع قلبه دا حدیث صحیح نه دی
زما مطلب د خبرداري چې د مسلکی تایید د لپاره عربي لغت کې ګوته مو ہے کني د ډېر خیر نه سړی محروم شي دا شته دا برایي وایي که کمزوري وي دا هر چا کې شته دی د مال دی سګسان سره خبرې وشوې په دې باب کې چې احناف او احادیث اکثر هدایت کې داسي اصله مغني پرتا ہے معراج دې کم درته وخم دا ټول فقها مرز دی د خپل مذهب تایید د لپاره دی صحیح او غلط نه ګوري دا هر ځای کې دا شی موجود دی او دا یوازې فقهاو کنه دانن په هر حق پرس او باطل پرس کې موجود دی د بدعت رد بکې نه غیر په چې کوم حدیث پیش کړي چې الله د بدعتي نه حج قبلې نه موږ دا حدیث صحیح دی دا موضوع ہے مسله دې جوړ کړې ده موږ ته کنه چې زما کوم رائے ده اگر چې رائے صحیح ده نه غیر لپاره اوس خامخا هر څه چې رائے وځي سړي خپل بندوم دا د مسلمان کار نه ده موږ دې نه راوځو الحمدلله تاسو هم دې نه راوځو کوشش وکړئ قیامت پر ورځ د اختلافي مسائل است تاسو نه کوي فرعي مسائل است تاسو نه کوي دغه ما نه وځي مجمع علیه مسائل تراشه په کم باندې چې د نجات دارو مدار ده هغه تقی صاحب یو کلیپ دی به دماغه خور کړم دی تاسو وره چرته کې حیات النبی مسلې باره کې هغه څوک ته پوښت کېږي وي مونږ خو دې نه ټیک دا یو طرف ته یو پنجاب کې خدا د ایمان او د کفر مسله ده هغه دا رقم نه عقیده شو دا عقیده قیامت کې به تپوس کوي قبر کې تپوس کوي سشیر بس شروع شي فلک قوم نه به وقوف جوړ کی په یو سیز باندې ټیک دستا یو سوچ ده ته قائل شو ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جسد عنصری سره په دې قبر کې حیات حاصل ده شان موږ درځو خدا هم کوي دې پارچا مناوي خبره دا غره دا څوک نه وي دغه بنیادی خبره ده چې ستا یو رائے شو کته وی چې دا عقیده لپاره قطعی نص پکاري پیش او چې کله قطعی نص نشته نه بیا پکې گنجائش وسات په دې وړه خبره هم نه پوي قطعی نص نشته گنجائش وساته چې یو سړی د دې قائل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قبر کې اعلی اولاد دنیا نه بهترین جون حاصل لې ٹھیک ده ادا علماء دیوبند کې ادري علماء رائے ده د مفتی عزیز الرحمن رائے ده د مفتی کفایت الله رائے ده د مولا ظفر احمد عثماني رائے ده صلاح حیات برزخی ده لیست بدنیویہ د انصاف تقاضی پورا کول پکاري ته به انصافه کار مکه ته د بل قائل شي بس ٹھیک ده بل ته کافر مو ہے کوم سيزونو باندې چې مدار د آخرت د جون خدای خیال وساته په کوم سيزونو دار او مدار نه علمي لحاظ سره پای ډسکشن خون کوي هغه علمي میدان کې فتوا بازی باندې علمی میدان کې د اختلاف خون کې ہوگا علم اظهار مشید دلیل پتہ مو لگی راجح مرجوح هم معلوم شي او لا غیر علام معلوم شي بدی پویو بدی خبره خدا نه چې ته اوس تدلیل تفسیق او تکفیر شروع عزیز غلط بار کے والحدیث نص صریح فی جواز مثل هذا العمل فی الصلاة المکتوبہ وان ذلك لا یکره فیها فضلا عن ان یبطلها باطل اول خبره دا مکروه هم نه زکات چې کدا مکروه وې نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوله او چې کله کوم کار هغه وکړي کراهت مراحت نشته دا خبره ما جوړاوه تاسو څنګه وخت موي دا ذوقي اجتهادي سیز ده ذوقي اجتهادي سیز باندې عمل کوه تر څو به مکو خو بل ته هغه خپل ماړه مخ وقال اخذ بذلك كثير من العلماء او اكثرهم فقال حسن والنخعي بیا بلا شی عبارت لګلې دینارستو بیا دې لګي چې اذا عرفت هذا تبين لك ضعف ما قاله ابن عبد البر رحمه الله یو خبره لګلې دا چې ته په دې پوه شې چې دا مسله څنګه ده هغه دا لګي چې انه لا نعلم خلافا ان هذا العمل في الصلاه مكروه دا عمل چې کوم شی دا مکروه دی په مانځ کې نو دی وی ولم يحكي قراءته عن احد الا عن مالك امام مالک دې ته مکروه وي
سوال لا دی چې که بالفرض سړی دشمني شروع کی امام مالک سره نو څه به وایي چې آیا هغه عمل مکروه دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی؟ دا رویه خلک امام ابو حنیفه سره جایز ساتي. زموږ په علاقو کې امام ابو حنیفه رحمه الله سره خلک دا رویه جایز ساتي. دا غلطه ده. غلطه په دې ده چې ممکن دا یو خبره امام ته رسېدلې نه وي. فإنه قال بیا عبارت لیکلی چې ان ذلك من رسول الله صلی الله علیه وسلم فی صلاة النافلة، دا نفل منځو. تا ته ما دوه روایتونه ښیلي، یو د امام مسلم او یو د امام ابو داود. په خپله بذات خود چې کوم عبارت امام مسلم پیش کړی دی چې یؤم الناس، رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کو خلق له امامتی ورکولا. نو دا کم منځو امامتی چې په کم منځ کې کېږي نا فرض منځ. نو بار کې د حافظ ابن عبدالبر او دارنګې د امام خطابی د دواړو د قول تردید یې کړی دی. دغه کراهت مراحت څه نشته دی. سوال دا دی اوس امام قرطبی دوه دي. یو هغه دی چا چې لیکلی المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، دا امام قرطبی دا هم دی. دته مونږ وایو قرطبی محدث، دا استاد دی د قرطبی مفسر. قرطبی مفسر چې دی هغه شاګرد دی د قرطبی محدث. د قرطبه چې کوم باشندګای هغې ته قرطبي وایي. د محدث اول د صحیح مسلم تلخیص کړی المفهم په نوم باندې، او بیا د هغې المفهم شرح کړی ده. ډېر د کار کتاب دی. د دې اکثر و بیشتر اقوال امام قرطبي خپل تفسیر کې نقل کړي. کله هغه وي قال القرطبي نه خلک وي د خپل ځان یادوي کنه. ٹھیک ده، بېشک بعض مفسرین لکه ابن جریر هم کله کله وایي چې قال ابن جریر. نه هلته کې دا فرق کول بګای چې دا قول چېرته کېده د المفهم نه نه دی اغوستی. دلته بیا د انسان تحقیق پته لګېږي چې دا پته لګېږي چې دا قول له چا دی. دا امام قرطبی اختلف العلماء فی تعویل حمل النبی لامامہ فی الصلاة والذی احوجهم لتعویل انه شغل کثیر. د حدیث تعویل ته محتاج کړی دي. تعویل ولې دا خو جی شغل کثیر دی. بیا ابن قاسم د مالک نه نقل کړی چې انه کان فی النافلہ وهذا تعویل بعید. دا تعویل بعید دی. فإن ظاهر الحدیث الذی ذکر ابو داود يدل على انه فی الفریضہ. امام ابو داود حدیث هم لیکلی. بیا دا وایي چې ومعلوم انه کان سلم انما کان يتنفل فی بیته. نفل منځ خو به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې کو. چې کله جمعات کې منځ کېنه به فرض وي، ثم یخرج لصلاة الفریضة فاذا رأى بلال خارجا قام الصلاة. بار کې دا مسائل لیکي نه دی وایي وفیه من الفقه. په دې حدیث کې څه فقاهت ده، څه پوهه ده پکې. د انداز باندې زموږ استاد محترم کار کړو مولانا عبدالسلام صاحب بدرۃ الصلات په یما سے کار کړو. مو زمانہ ګډوډ شو. یو حدیث کې کم کم مسائل دا غې نه مستنبط کیږي. دا څه ډېر اجتهاد نه غواړي چې کنه شپږ شلې علمونه غواړي. خو د حدیث ترجمه باندې چې سړی پوه شي نو معلوم شي ورته چې ست ثابت شو. کم سے کم دومره علم خو موږ له پکاري شاګردان له ورکو چې بھائی د حدیث نه تاسو فهم. موږ به داسې یو کلاس اخیسته چې کله موږ پی ایچ ډي کوله نو ما ته استادانو ویل چې را د شاګردانو کې قرآن حدیث فهمي پیدا کړه. نو ما ورته یو حدیث وویل چې انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. دې کې څوم مسایل ثابت شو، څه ته معلوم شو. خلک نشي کولی خبره ادا نشي ویلې چې دا هر عمل لپاره د نیت اخلاص ضروری دی. دا هر عمل لپاره د نیت اخلاص ضروری دی. که د نیت اخلاص نه نو عمل قابل قبول نه دی. دا غټه خبره.
اوس خو مسله دا چې ته ټول قرآن پښتو کې وخیا خو ترکه میں چې تا د هغې وضاحت 2 2 4 په پښتو کې نه کړی ګا خلک نه پوهېږي ترجمه باندې هم نه پوهېږي هغې سړي دا کمال کړی دی استاد محترم بدرت الصلات ورکوټې کتاب دی په هغې محنت دا پکار دی چې یو حدیث هغه نقل کی نو هغه ولیکي دا چې په دې باب کې دومره حدیث دي او په دې کې دومره مسائل مستنبط دي لومبی دا مسله دویمه دا درېیمه دا څلورمه دا لومبنۍ مسله د فلان کی حدیث نه مستنبط د حدیث لا هغه نمبر ورکوي ما ورته هغه وخت کې ویلي چې د حدیث ته نمبر مه ورکوه الفاظ ولیکه د حدیث کمې ټوکړې نه استدلال دی نه هغه ولیکه نو طالب علم دلته کې د بیجا به ویښه شي دماغ به ویښ شي نو هغه شی پاتې شي طالب علمان هغه شان اوده اوده پاتې شو دې ځای ته ګوري دې باندې نه پوهېږو نو د هغه مشکات کې هغه په هر باب کې چې څومره حدیثونو په یوې نمبر یې لګولی و 1 2 3 4 5 اخره پورې نو دغه کتاب باندې کار ضرورت دی په دغه شان انداز کې دا نه چې زه بس کتاب بیا بیا چاپ کوم دا نه ده خبره دا چې هغه وضاحت وشي د هغې اینه به کم سے کم شپږ نیمه 100 صفحې کتاب جوړ شي کم سے کم لکه چې په هغې به عبارات راځي دا سړی موږ ته ښایي وفي من الفقه په دې حدیث کې پوهه د څه شي ده فقه څه ته وایي هغه حکم چې حدیث نه مستنبط دي زمونږ اهل حدیث بعضې رونه چې دي نه کنځلې کوي فقهاو ته فقه ته هم کنځل کوي لکه څه ته کم عقل شی فقه د دین سمجھ ته وایي فقه کتاب ته خو نه وایي خو د دین سمجھ خو ضروري دی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین تو دې کې سب فقه دا سب سمجھ دے پکې جواز و ادخال الصغار المساجد ماشومان جماعت ته بوتلل دا جایز دی ادا خو زنانه ده نو ماشومه زنانم جایز ده دومره چې نن سبا سار زه لایبرري نه راووتم کور ته رالم څه کار نو سړی له افسوس ورشي ماشومان راځي مونږ کره سبق وایي نو ډېر عجیب و غریب ماشوم ما ولیدله چې د هغې هغه جیکټ غوندې اچولی و طرفونو نه ښکته لاس یې ښکارېدل یو وړه غوندې لوپټۍ په سر وه چې هغه سټې پکې هم نه پټېده دا یو عام فیشن دی لله خپلو بچو ته خیال کوئ سوچ کوئ زنانه په کمو جامو کې مادت کوئ پوره جامو کې دا د غریبۍ جامې ورته ما غوندوي دا د غریبۍ جامې دي دا فیشن نه دی دا د دې دلالت دی دې پلار چړوس دی لستوڼو والا جامې والا نشي اغوستی غریب دی زنانه که هغه لویه ده او که هغه ماشومه ده د هغې وجود عورت په دې کې چې اختلاف نشته د هغې لاس عورت دی د هغې ترخ عورت دی دې ته نه ګوري خلک په کور کې هم که ستاسو بچی وي نه هغه پټې ساتئ نوسۍ نوسان هم پټ ساتئ دا مني خلک خبرې زما نوسۍ هم شته او نوسۍ هم شته د الله په فضل او انشاءالله به څوک داسې نه ویني انشاءالله العزیز الګ که ښکاره شي بالفرض پنډۍ نه ښکته ښکته یا خېټه میټه خیر دی خو زنانو ته خیال ساتل وګر په دې سختي کول پکار یا ماشوم ما کور نه وشړله مې بیا مه راځل پلار ته وایي جامې درله واخلي هغې نه وروسته بیا راشي په دې سختي پکار ده خپلو بچو ته هم خیال کوي هېڅ تکلیف نه ورځېږي رسول الله وسلم صحابیاتو ته اجازت چې ورکړه او د لاس تر نیمې ورکړو لاس تر نیمې دا مطلب دا دی نه دی دې دی پورې دی یعنی دا کم ته چې مونږ څه وایو سنګل د سنګلې نه ښکته چې کم لاس دی مړوان له سنګل ته دې دی میانځ پورې کوي نو خیر دی او د هغې وجه صحابیه دا ښودلې وه چې زمونږ که لستوڼي تر دې ځای نه هر وخت مونږ نه لوندېږي بیا ګندګي نو رسول الله وسلم هغې ته د خپل ساق تر نیمې پورې اجازت ورکړه نو هغه هم هغې زنانو له چې هغه کار کوي او کور کوي دا نه دی مطلب چې هغه د بار په سټیج ولاړ وي او د هغې درخونه ښکاري دا د خلکو حیا له پته لګېږي سګي شوي دي
بعض خلک ډېر روشن خیال یې غوي دا خو د زما خپل جسم دی او زما خپل کار دی. اوس ستا جسم خو ستا دی خو چې زه ته متاثر کېږم وی اوسکې هیومن رائټس تسلیمه ده انسانی حقوق تسلیمي خلک کنه تسلیمي. یو سړی زما خوا کې سیګریټس کوي آیا قانون دا مله اجازت راکوي کنه راکوي چې ته مس کوي دلته ولې ورته وایم زما حق کې ته کوتاهي کې چې تا یو زنانه په سټیج داسې کېنه ولا چې د هغې هر څه ښکاره شو نو ما به څوک منې کوي زما خواهشات به څوک کنټرول کوي زما نظر به څوک کنټرول کوي نظر نه متاثر کېږم او چې کله د یو څیز په ما باندې بد اثر راځي او یو سړی دی اجازت ورکړي دا روشن خیال دی دا خو د یورپ غلام دی ظالم دا روشن خیالي نه ده چې ټوغک ورته نه کوي کم سے کم دومره خو وایه دا الله بنده شاده کې نه بیا په دې مونږ کړي غټو غټو خلکو سره خبرې کړي پرویز سره زما په دې خبرې شوی ته تو سورۃ النور غیا مخه در میمز کې نو لې او دا جواب سو نکالو ان مولیوں کو میں دا جواب دے نکالو ان مولیوں کو دا قرآن حکم دے چې تاسو یدنین علیہن من جلابیبہن جلباب پزان واچو مومنانو ته ویلي دا د امهات المؤمنین یا د نساء النبی کار نه دی جاوید صاحب گپ لګی کا دا جی هغې پورې خاص دی ځان له لګی گپ لګی نساء المؤمنین دپاره ده ولې هلته کې نور خلق متاثر کېږي د نظر حفاظت نه کېږي پاک دامني نه راځي هغه متاثر کېږي په دې وجه باندې پکار دی چې کم سے کم شرعي پرده موجود وي نو ماشومان او ماشومانې جماعت ته راتلی شي خلق بتا د سوي جی حدیث ته چې جنبو مساجدکم مجانینکم وصبیانکم دا پیغمبر دا سیر بھی ہوئی جنبو مساجدکم مجانینکم وصبیانکم دا وانا خب تما په خیال چې عجمیم پوي کې جدا خب ډېر غیر فصیح عربي ده دا وړ عربي ده دا د مراقل الفلاح دې قسمه کتابونو کې لیکلي به زموږ خلکو چونکې دا کتابونه ویلي دا بار ځای کې یادې ته دا حدیث موضوع ده بې بنیاد احادیث یې خلکو مخه کړي یو خدا فقه شعبه دی کې اذا علما من عادت الصبي لا يبول چې کله د ماشوم عادت تا جوړ کړي چې په جماعت کې پیشاب نه کوي دویم دا چې وان نسیابه محموله علی الطهارت د جامع مونږ پاکي غنو شک باندې خبره مکو جامع به پاکي وان لمس النساء ليس بحدث زنانه ولا ګوته وړل بالخصوص ماشومان ولا دا څه پلیتی نه ده بیا دې کې وایي چې وفيه تواضع رسول الله صلی الله علیه وسلم وشفقته په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تواضع او دغه شفقت موجود ده او دارنګې دې کې د دې جواز معلومیږي چې کوم شی تا په شغل کثیر کې نه اچي نو داغي پورته کول په موس کې جایز دي یعنی دې هم سوي چې دا شغل کثیر نه ده په دې باب کې د ټول نه خو خبره چې هغه ضروری ده آیا لوی امام کړی دا او دا امام نوم دی ابو حفص عمر بن علی بن سالم عام خلک هغه ته امام فاکهانی وایي امام فاکهانی 734 ہجری کې هغه وفات شوی دی لوی سړی دی د 40 نووي او شرح لیکلې ده د احکام الاحکام شرح لیکلې ده کتابونه خو مونږ کېږي نه خو وار کې دا محدثین ټول هغه نه بل اتفاق نقل کوي کان سر فی حمله امامه فی الصلاة راز څه دی په دې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امامه بوزي اسه سیدنا حسن او سیدنا حسین هم تل کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره منځ کړل هغه سره منځ کړل اوبه کینول دواړه نیولو دې سره هم کړل په دې کې سره راز دی دفعا لما کات العرب دی باندې جواب کې اصل کې د عربو داغي او
رواج من کراهت البنات وحملهن چې هغې به زنانه ځان دپاره څه ګڼلې بدې به یې ګڼلې د هغې ګرځول به هم بد ګڼل اوس هم اکثر پلاران زامن خو ډېر په فخر بار روباسي خو لور له بیچارې له ګوتې نه وغلې نوسۍ هم ډېر بار ګرځي خو نوسۍ هغه بار نه ګرځي دا زوړ جاهلیت دی پخوانی جاهلیت د داسې رسول نه قربانېدل پکار دي کم کم ځای کې جاهلیت یو رسم ختموي جهال وسګول چې ښځه به پیدا کېده نه به پیدایش سره مړه کوله یا به یې قتلوله یا به یې ژوندی ښخوله ولې د دوه وجې یو وجه قرآن ښودلې ده املاق ښځه جي ګټلی نه شي اوس خو ګټي که نه اوس خو ګټي پخوا هم بعضو ښځو ګټلې خو بار کې د شریفانو ښځو به پیسې نه ګټلې نه به ویل دا به مونږ بوج دی دا خو هغې هسې ویل هغې کې چې کوم بنیادي جهل و دغه نه و هغه دا و چې دا زما لور به سبا د چا په نکاح کې راځي دا زما د رجولي غیرت خلاف دی لکه باید سړی هغه زوم سره بلکل خبرې نه کول غواړي مګر دا ډېر شی معلوم دی چې هغه زوم سره بلکل خبرې نه کوي او وجه یې دا ښیي چې که دی اوس هم لګیا دی او زما لور سره جمع کوي ما د دا شی تصور دا هغه زوړ پخوانی جاهلیت دی دا دوه وجې وې چې خلکو به لوڼو سره دا چل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د اهمیت ښکاره کولو دپاره تاسو که ګورئ دې مسله باندې نو د حافظ ابن قیم یو کتاب دی تحفة څه شی دی ولود باحکام المولود هغه وګورئ ډېر د کار کتاب دی په کې ډېرې داسې علمي نکتې دي چې به تا د بار نه ملو شي انشاءالله نو دی وایي چې فخالهم فی ذلک حتی فی الصلاة للمبالغة فی ردعهم هغې له زوره نه ورکوله چې تاسو د زنانو ته په کوم انداز ګورئ دا مناسب نه دي په دې وجه د کور نه په سټ راوړه او مخکې شوه د ماسپښین یا د مازدیګر لمونځ یې وکړه چې ټول خلک یې وویني چې د زنانو څومره اهمیت دی دا خبره تقریبا د ټولو محدثینو لیکلې ده ما چې دا ته وویله دا د الفاظ دي د فتح الباري د حافظ ابن حجر اسقلاني رحمت الله تعالی علیه پس باب کې یو درې حدیثونه دوه یو شانتي دي یو ځان لري دا به انشاءالله بل جمعه کې ووایو اقول قولي هذا استغفر الله